السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم فیاض الدین او تاسو ګورئ د دین فطرت خپرونه. ګرانو کتونکو نن چې کومه زموږه موضوع ده نو هغه ده بې شعوره مسلماني. دا یاد لرئ چې کله مونږ ځان ته مسلمانان وایو یا د کلمې اظهار کوو دا مونږ د یو ډېرې غټې خبرې د یو ډېرې غیر معمولي خبرې اظهار کوو. د دې مطلب دا دی الله سبحانه وتعالی سره مونږ دا وعده کوو چې ای الله د ستا د حکمونو مطابق په ژوند تیروم. تا راته ویلي دي چې قتل مه کوه زه به قتل نه کوم. تا راته ویلي دي چې بدامني مه خوروه زه به بدامني نه خورم. تا راته ویلي چې ملاوټ مه کوه زه به ملاوټ نه کوم. تا راته ویلي چې جبر او ظلم مه کوه زه به جبر او ظلم نه کوم. داسې ګڼ شمېر احکامات دي چې په هغې باندې مونږ عمل کوو. خو مونږ ګورو بدمرغي دا ده چې سره د اسلام سره د قرآن سره د سنته مونږ دا مسلمانانو ته چې کله ګورو خپل ځان ته ګورو نو مونږ کردار هغه شانته نه دی چې کوم کتاب او سنت بیان کړی دی. دا ډېره غټه بدمرغي ده. او بیا تاسو غور او فکر وکړئ چې د دې د وجې په دین باندې مونږ عمل نه کوو په کتاب او سنت باندې عمل نه کوو نو درد ډېر شو تکلیف ډېر شو اذیت ډېر شو او زمونږ طرف ته مسلمانان د بې شعورۍ طرف ته لاړل. هغه ته پته نه لګي چې مسلماني څه ته ویلی شي. هغه ته پته نه لګي چې قرآن څه ته ویلی شي آخرت څه ته ویلی شي په الله باندې د ایمان وړو څه مطلب دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان وړو څه مطلب دی. نو دغه بدامنۍ د وجې دغه د بې شعورۍ د وجې موږ په خپله ټولنه کې وکتل چې موږ ډېر ستر ستر عالمان دې بدامنۍ واغشتل. په نن تاریخ کې تاسو وګورئ نو مولانا خانزیب رحمت الله علیه هغه هم د دې بدامنۍ ښکار شو چې د پښتنو یو ډېر ستر شخصیت او ستر مبارز او استاذ او دا یو خبره ډېره ضروري ده چې زموږ دا پروګرام موږ په خپل مشرانو سره ما دا رابطه کړې وه چې موږ به انشاءالله مولانا خانزیب صاحب په خپل میلمه په طور باندې راغواړو خو هغه خبره سمه نه شوه نو ځکه ویلې کېږي چې دنیا ټوله ارماني ده. نو د دغه بې شعورۍ د وجې بدامني ورته واره خوره کېږي درد سیوا کېږي. ځکه دیدار یوسفزی صاحب وایي کو درد مجسم نه وي لیدلی تا راشه یو تصویر زما د خار واخله. نو په دې بدامنۍ باندې په دې بې شعوره مسلمانۍ باندې به تفصیل سره خبرې کوو. مونږ بلنه ورکړې ده زمونږ ډېر خوږ مشر میلمه مفتی ډاکټر اسرار مدني صاحب تاسو ته مونږ جي په خیر راغلی وایو او زمونږ دویم میلمه ډاکټر مفتی ابراهیم صاحب تاسو ته مونږ جي په خپل پروګرام کې په خیر راغلی وایو. مفتی صاحب لومړنۍ پوښتنه تاسو نه ده چې مسلمان د اسلام دعوه کوي عمل یې د اسلام مطابق نه دی خلک ته په تکلیف کې دي او ځان د دې دنیا نه بېخبره کړی دی د خپل درد باندې هم نه پوهېږي او د نورو درد تقاضا هم نه کوي په هغې باندې نه پوهېږي نو څه نظر لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم اما بعد. ډیره مننه فیاض الدین صاحب یقینا ډیر مهم سوال دی پوښتنه ده ستاسو. دا یو حقیقت دی چې دین اسلام دا د فطرت مطابق دین دی او مونږ په یو حیثیت سره ډېر زیات خوش قسمته یو چې مونږ مسلمانان یو. خو بیا که د موجوده حالاتو ته وګورو یا خپل عمل ته کړو وړو ته وګورو نو بیا ډېر زیات هغه خفګان هم محسوس شي چې کم دین زمونږ نصیب شوی دی یا د کم دین مونږ علمبرداران یو د هغې تعلیمات خو ډېر د خوشحالۍ والا دي د امن والا دي د سکون او سلامتیا پیغام پکې پټ پروت دی. خو زمونږ ژوند ډېر زیات پیکه دی د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو که په دې باندې مونږ غور وکړو مونږ خو یو مسلمانان په دې باندې د الله شکر ادا کول پکار دی خو دا مسلماني زمونږ بې شعوره ده. د اسلام چې کوم تعلیمات دي هغه مونږ ډېر زیات محدود کړي دي. دا مسلماني دا پرهیزګاري دا تقوا دا مونږ د ټول معاشرت نه راغونډه کړله او په جومات پورې محدوده کړله. زما په معاشره کې دا یو ټرینډ جوړ شوی دی دا یو ذهنیت پخته شوی دی چې نیکي هغه ده عبادت هغه دی چې صرف په جومات کې دننه وکړی شي. حالانکه نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د خپل عمل نه راښودلی دي چې د معاشرت د بهترۍ دپاره د سماج د بهترۍ دپاره د ټولنې د بهترۍ دپاره د انسانیت د بهترۍ دپاره کردار ادا کول هم دا نبوي منهج دی طریقه کار دی. رسول مهربان صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شوی نو قبل از نبوه د هغوی چې کم وخت تیر شوی په مکه کې نو هغوی وخت په وخت باندې د معاشرې د اصلاح دپاره د معاشرتي ستونزو دپاره د خلکو د مشکلاتو دپاره کردار ادا کړی دی. لکه د حلف الفضول چې کوم یو معاهده یادیږي دا څه معاهده وه دا د خلکو د عوامي مشکلاتو
د خاتمې یو نماینده معاهده وه چې دلته کې مقامي کس وي او که بیروني کس وي، که مهاجر وي که دلته کې مقامي کس وي، هغې سره چې څوک ظلم زیاتی کوي نو موږ به د هغې د ظلم زیاتي د ازالې لپاره آواز اوچتو، روکتام دپاره به کردار ادا کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې معاهده کې په خپله شرکت کړی و، د عبدالله ابن جدعان په کور کې په خپله پکې شریک و. بیا په یو موقع باندې د دې خواهش اظهار هم کړی و که چېرته کې ماته اوس هم په دې وخت کې دا موقع میلاو شي نو زه به په دا شانې معاهده کې خامخا شرکت کوم. په یو موقع دا ویلو که چېرته کې ما له د دې په مقابله کې چا سره اوښان راکولی نو ما به هغه ترک کړي وی او په همدې کې به ما شرکت خپل یقیني کړی وی. که وګورو د نبي علیه صلات وسلام چې کوم د هغې دور کم ستونزې وي، د جنگ بعاث د خاتمې لپاره کم کردار و، یا د هجرت نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدني دور کم مشکلات و د هغې د خاتمې لپاره هغه عوامي مشکلات و، معاشرتي مشکلات و یا معاشي مشکلات و، د هغې د ستونزو لپاره یا چې کوم د امن و امان مسله وه د هغې د ستونزو لپاره د هغې د خاتمې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د میثاق مدینه معاهده د هغوی چارټر او مدینه قایم وجود ته راوستی و. په هغې کې څه و؟ په هغې کې همدا خبره وه چې زه مسلمان یم، زه په خپل دین باندې عمل پیرا یم، ته یهودي، ته د بل مذهب خو د دې وطن د سوکالۍ دپاره به موږ مشترکه کردار ادا کوو. نو دا یو وسیع چې کوم هغه طریقه کار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام، هغه موږ ډېر زیات محدود کړی د مسلماني موږ څه بل څه ته وایو. د دې غلط فهمۍ د وجې نه ډېر د نیکۍ کارونه زموږ نه فراموش شي، ډېر د نیکۍ کارونه وي. ما وختي هم په دې باندې خبره کوله چې د اسلام او د عبادت د تصور مونږه صرف په جماعت پورې محدود کړلو. که چېرته کې مونږ په معاشره کې وګورو ډېر د نیکۍ کارونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې وخت د ستونزو لپاره عملي طور باندې ښودلي وو چې کم یتیمانان به وو د هغې سرپرستۍ عملي کردار رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کړی وو، چې کم په هغې وخت کې غلامان وو د هغې د ازادۍ دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کردار دی د تعلیم دپاره، یا د هغې وخت چې کم جنگ جدل و د هغې د خاتمې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کردار ادا کړی دی او دا شانې کردار یې ادا کړی چې په هغې کې زموږ دپاره ډېر رهنمایي ده. خو افسوس دا دی چې موږ دعوه کوونکي د اسلام یو، نوم د مسلمان اغوستونکي یو، خو زموږ چې کوم عمل او کردار دی هغه بیا د اسلامي تعلیماتو سره متصادم دی، یا که متصادم وي هم نه نو هغه ډېر زیات محدود دی. د اسلام موږ صرف د عباداتو پورې مشتمل دین ګرځولی دی، حالانکه اسلام د عباداتو نه هټ کر اخلاقیات ښیي، معاشرت ښیي، د دې نه علاوه معاشي ستونزو لپاره طریقه کار ښیي. نو د دې څیزونو نه بېشعوره ځان ساتل دا د اسلام تعلیمات نه دي. جی دا د اسلام تعلیمات نه دي څنګه چې تاسو خبره وکړله. نو راځو اوس مفتي ابراهیم صاحب له نن سبا موږ کوالو د بازار نه تر هسپتاله پورې ناقص شیان خرڅېږي، ډاکټران کو ګورې نو هغې کې هغه علاج صحیح نه کېږي، دوایانو کې ملاوټ راغی، په هر څیز کې ملاوټ راغی، رشوت راغی. دا کارونه خو د اسلام خلاف دي. نو او بیا زموږ په ټولنه کې خلک دا عامه خبره ګڼي، دا ولې؟ محترم فیاض صاحب ستاسو ډېره زیاته شکریه ده کوم، مننه کوم چې ملم په دې پروګرام کې د خبرو اترو مقرره کړله. تاسو چې دا کوم سوال وکړو زه به تاسو سره دې یو بنیادي مختصر د اسلام چې کوم تعلیمات دي د هغې په رڼا کې یو خبره وکړم. د رسول الله صلی یو حدیث مبارک دی، نبی علیه السلام فرمایي وایي التجار یحشرون یوم القیامة فجارا، وایي دا تاجران چې دا به د قیامت په ورځ د فاجرانو په صف کې راپاسي. لکه دا ډېر سخت الفاظ دي او هغه تاجر چې کاروبار کوي د هغه باره کې دي دا به د قیامت په ورځ دا خلکو په صف کې راپاسي چې هغه فاسقان فاجران دي. خو بل حدیث هم په دغه باب کې محدثینو ذکر کړی چې التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. هر هغه تاجر کاروباري چې هغه په خپل کاروبار کې د صداقت او دیانتدارۍ او د امانتدارۍ نه کار اخلي نو د حشر به د قیامت په ورځ د انبیاو، صدیقینو، شهداو، صالحینو سره کیږي. اوس دا فرق څنګه دی؟ یو طرف ته رسول الله سم تاجر یادوي چې دا به د فاجرانو په صف کې راپاڅي او بیا وایي چې دا به د انبیاو صدیقینو په صف کې. نو دا اصل کې کاروبار کې لکه مطلب د انسان په هغه عمل پسې ده. که دا کاروباري سړی داسې کوي چې د مقصد سره پیسې را جمع کولي، که هغه کې دوکه مي، په هغه کې ملاوټه مي، په هغه کې غبن مي، په هغه کې ناب تول کې کمی زیاتۍ مي، نو سره دې نه چې د کاروبار کوي خو د قیامت په ورځ به د فاجرانو په صف کې راپاڅي. بل طرف ته دا ژوند ډېر مختصر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعمار
امتی ما بین 60 الی 70 وایي زما د امت د خلکو عمر چې نارمل عمر دا به 60 او 70 په منځ کې اول خو انسان ته سبا هم پته نه چې موږ تاسو ته به سبا پورې ژوند میلاوي که نه به خو که میلاو هم شي نو ما بین 60 الی 70 د 60 او 70 په منځ کې دا ډېر مختصر ژوند دی. اوس د دې ژوند دپاره چې یو کاروباري سړی داسې کوي چې هغه صرف د پیسې را جمع کولو په نیت باندې د حلالو حرامو تمیز پرېږدي، میلاوټ شروع کړي، دوکه شروع کړي، غبن شروع کړي، دارنګې هغه هر قسم دوکه خلکو له ورکوي، ناپ تول کې کمی او زیاتی کوي، نو بیا به مقام دغه چې نبي اسلام د قیامت پر ورځ به د فاجرانو په صف کې راپاسي. خو که دا تاجر چېرته په دې نیت کاروبار کوي چې زه پیسې هم ګټم، ځان له پیسې ګټي، خو دی وایي زه قوم ته سهولت ورکړم، د دوکې نه، د میلاوټ نه، په ناپ تول کې د کمی زیاتي نه، د هر څه نه ځان ساتي، نو د قیامت په ورځ باندې به بیا دی د انبیاو، صدیقینو، شهداو، صالحینو په صف کې راپاڅي او ډېر لوی مقام یې دی. نو دې وجې نه د اسلام تعلیمات هم دا دي چې انسان د بېشکه کاروبار دی کوي. اسلام په دې پابندي نه ده لګولې چې انسان د پیسې نه ګټي یا د کاروبار نه کوي یا د نوکري نه کوي یا د تجارت نه کوي. البته اسلام د حلال او د حرام یو تمیز ښودلی دی، پاکې دا ښودلي چې انسان مقصد به صرف دا نه پیسې را جمع کول، بلکې دی په دې کې د احتیاط نه کار اخلي. بلکې افسوس خبره خو دا ده چې یوازې اسلام نه نن که موږ او تاسې وګورو نو چې کوم غیر مسلمه خلک دي هغې په خپل معاشره کې هغه دیانت داسې اغوستی چې بله ماته یو ملګري خبره کوله، زه په یورپ کې یو سټور ته ورلم، وایي هغې ته ما وویل چې فیورټ شهد راکړه، فیور شهد راکړه. نو هغه ګرځېده را ګرځېده سټور کې ویل چې فیور نشته دی، وایي ډېر مختلف شهد پراته، وایي مال چې څنګه فیور، وایي هغه وویل چې ستا څه مقصد دی، مال چې خالص شهد راکړه. وایي هغه ویل چې ښځه ما دا خیال وکړه دا چېرته یو کپنۍ نوم دی فیور شهد که نه، نور دلته ویل چې خالص ټول دلته ملاوټ والا نشته دی. نو دا سوچ اوس دلته ته نشي کولی چې ته یو ځای ته ورشي بلکې ته پکې ګوري چې دا شی فیور دی او که نه دی. دا زموږ په معاشره کې هلته د هغو په معاشره کې په دې کې ملاوټ او تصور نشته دی. نو دې وجې نه د قرآن مجید کې یو آیات دی، زه به تاسو ته دا آخري خبره وکړم. الله فرمایي وایي ان الباطل کان زهوقا، وایي باطل به همیشه ذلیلی، دا به همیشه بیکاری. اوس که موږ ګورو نو چې څومره باطل له دومره په ترقۍ دی چې زموږ د ملک نه نوجوانان چې دي هغه 80% روان دي، یورپ ته روان دي، امریکې ته روان دي، بهر ته روان دي. نو موږ ته قرآن وایي چې باطل به ذلیلی او هغه ذلیل هم دی، که موږ د حالات ته ګورو په عروج دی، موږ د ذلت سره مخامخ یو، په مشکلاتو کې. دا وجه څه ده؟ دا وجه د دې لپاره یو تفسیر ډېر ناشنا خبره کړې ده، او وایي د قرآن قاعده دا ده چې باطل به ذلیلی، خو چې تا کلم باطل وکتو چې هغه په ترقۍ دی نو ته پوه شې چې داسې څه حق میلاو شوی دی. نو هغه حق میلاوېدل هغه د آخرت پیدا نه ورکوي خو د دنیا پیدا یې ورله ورکړې ده. نو هغو کې دوکه نشته دی، غبن نشته دی، ملاوټ نشته دی، دا اخلاق دي، دا تصور پکې بالکل نشته دی. نو دې وجې نه هغوی مخ په ترقۍ روان دي. او زموږ په معاشره کې سوچ هم دا دی چې صرف پیسې راټولې کړه، پیسې را جمع کړه، د پیسو یو مشین جوړ شه، که هغه کې چا څه دوکه وکړه، که زیاتۍ دې وکړو، که ملاوټ دې وکړو، که هر څه دې وکړه. دې وجې نه موږ ورځ په ورځ ښکته طرف ته روان یو، د نقصان طرف ته نقصان سره مخامخ کیږو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات موږ او تاسو ته هم دا دي چې په هره سطح باندې که هغه یو کاروباري سړی دی، که د هغه لوی بزنس دی، که هغه وړوکی دی، که هر څه دی، چې هغه د دې نه ځان وساتي. او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو تعلیم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل یو بازار ته د بازار سروې کوله، یو کس غنم خرڅول، نبی اسلام په غنمو کې لاس وردننه که چې راویستو نو هغه غنم لامده راووتل. نو هغه نه تپوس وکړو وایي ما هذا یا صاحب الطعام، وایي دا څه دی د طعام مالک دا خو لامده دي. هغه وایي اصابه السماء یا رسول الله، یا اصابه بللا، باران یا لوندوالی ورته رسېدلی دی. نو نبی اسلام ورته ویل اما جعلته فوق الطعام، وایي دا به د لامده طعام د پاسه ایښي وی که نه، باران چې وشو خو بره کېږي، دا تا لاندې کړي دي. نو نبی اسلام بیا هغه ته وفرمایل وایي من غشنا فلیس منا، وایي چا چې زما د امتي څه دوکه وکړه دا زما امتي نه دی. اوس دلته زموږ ذهن ته دا راځي چې یاره دا زما امتي نه دی، نو که نه شو نو خیر څه به وشي، لکه دا ډېرو خلکو دا سوچ دی. خو دې نقصانات دي. هغه نقصانات څه دي؟ د دې مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما امتي نه دی نو د الله رحمت د ده نه کټ شو. نو ډېر خلک تاسې ګوري پیسې خو یې ګټلي او په دوکو یې ګټلي، برکت هم پکې نه وي. د هغې نتیجې دا چې بیا د بچو نه پریشانه وي، په ژوند کې پریشاني نه وي. ډېر خلک داسې مختلفو ډاکټرانو سره میلاو شي، ویره چې د شپې خوب نه راځي او پریشانه یم او ګولۍ اچوي. دا وجوهات څه دي؟ د دې باره کې مفتي شفیع صاحب خپلې خبره کړې ده، او دا به زه آخري خبره وکړم. هغه وایي دا راحت چې دی که نه، دا د کثرت د اسبابو نوم نه دی چې ته ډېر بهترینه کمره ده، پاکې ښکلی بیډ لګېدلی، اې سي لګېدلی، سهولتونه دي، صوفي دي. دلته کثرت د اسبابو شته دی خو راحت مفقود دی. بل طرف ته یو غریب سړی دی، هغه دیاړي وکړلو چې رالی، دیانتدار دی، هغه د شپې وده شو سهار راپاڅېده. اوس دلته د ډېرو وسایلو والا ته سهولت نشته دی، په ګولو ځان ته خوب راولي خو نه راځي، او بل یو بېوسه سړی دی هغه ته خوب راځي. نو دې وجې چې انسان څومره په ژوند کې د دیانتداري خیال وساتي هغه ته به الله پاک سکون ورکوي، خوشحالي به ورکوي. ډېرې زړه پورې خبرې تاسو وکړې. اوس راځو مفتي صاحب تاسو طرف ته. پښتون وطن د امن دپاره غږ پورته کول د کتاب او سنت په رڼا کې څومره ضروري ده؟ یقینا اسلام نوم د سلامتۍ دی،
یا که مومن لفظ باندې مونږ غور وکړو نو دا لفظ هم د امن یو پیغام ورکوي. خو بدقسمتي دا ده چې مونږ د اسلام نوم اغستونکي خلک پخپله هم د بدامنۍ ښکار یو او بل کس هم رانه په مشکلاتو کې ولاړ وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت چې کله د مکې نه مدینې ته وشو نو په اولنۍ خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 بنیادی خبرې کړې وې او هغه روایت حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه مونږ ته را رسولی دی. دا یو یهودي عالم و. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما واورېدلو دا یو خبره یې کوله یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام. 4 خبرې په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړلې او په هغې کې چې کومه بنیادي خبره وه هغه د افشوا السلام وه. دا د افشوا السلام دا تعبیر یا دا فلسفه مونږ ډېره محدوده بیانو چې تاسو سلام خور کوئ. محدثین د دې ټکي په تفسیر کې په وضاحت او په تشریح کې وایي چې دا د یو امن پیغام و. په هغې دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطبین عام خلک هم وو یا ایها الناس سره خطاب کړی دی. افشوا السلام تاسو امن خور کوئ تاسو سلامتی خوره کوئ. او رسول الله وسلم په دې حدیث کې دویم لفظ چې کوم هغه کړی هغه هم معاشرتي مشکلې مخې ته بیان کړی دی و اطعموا الطعام چې کوم په تاسو کې بېوسه خلک دي محتاج خلک دي د هغوی خیال وساتئ هغوی هم په امن شي او د هغوی خیال وساتئ. یا په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه درېیمه خبره کړې ده وسیلو الارحام تاسو په خپل رشتې قایمې وساتئ. د رشتې خیال وساته د قام قبیلې خیال وساته د معاشرې خیال وساته. په دې درېیم نمبر کې چې تسلسل را روان دی په څلورم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ ذکر کړی دی د مونځ ذکر کړی دی. مونږ دا ترتیب ګډوډ کړی دی. مونږ مونځونه ښه ډېر کوو خو د امن او د سلامتیا خلاف زمونږ ژوند روان دی. مونږ مونځونه ښه ډېر کوو خو زما د خپل رشته دار په عذاب کې دي په تکلیف کې دي په درد کې دي. زما سره ګاونډي په سکون سره وخت نشي تېرولی. مونږ مونځونه ښه ډېر کوو کول پکار هم دي خو د هغې چې کوم اثرات دي ستا په شخصیت باندې ستا په د ایمان باندې یا ستا په د ذات باندې هغه مرتب کول پکار دي. دا چې کوم د مونځ په باره کې دا روایت راغلی دی په قرآن پاک کې چې مونځ د فحشا او د منکراتو نه انسان منې کوي نو هغه مونځ نشو چې پتا کې دا خرابیانې موجوده وي. ستا نه یو انسان په تکلیف کې دی ته یو انسان وژنې ته یو انسان ته نقصان ورکې ته د یو انسان عزت ته نقصان ورکې نو مونځ ته کې دا بیا عبادت نشو دا د یو عادت دی. ته په عادت کې اخته په عبادت کې اخته نه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمان چې کوم بنیادی تعریف ښودلی دی هغه دا دی چې د مسلمان نه به بل کس محفوظ وي. د مسلمان نه بل کس محفوظ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. یا دا یو روایت په بل راوي راوړی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغې پکې د مسلمون په ځای باندې د ناس تذکره کړې ده چې عام انسانیت هم درنه محفوظ وي. ته به مسلمان په هغه صورت کې وي چې انسانیت درنه محفوظ وي هغه په هر حیثیت سره. یو لنډه شان د مخلو بیا راځو ګرانو کتونکو یو لنډه شان د مخلو راځو بیا بحث د دې نه جاري ساتو. ګرانو کتونکو تاسو ته مونږ په دین فطرت خپرونه کې ځل بیا په خیر راغلی وایو. مفتي صاحب خپله خبره کوله چې مسلمان هغه دی چې هغه شعوري طور سره مسلماني قبوله کړي او نور خلک ته هغه په اذیت کې نه وي. مفتي صاحب تاسو خپله خبره جاري ساتئ. بلکل همدغه شان دی. ما تاسو دا وویل چې د مسلمان چې کوم بنیادي تعریف رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیث کې بیان کړی دی چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې او د لاس نه بل مسلمان محفوظ وي. یا ما تاسو ته چې دغه روایت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بیان کړی دی په هغې کې ناس لفظ ذکر کړی دی چې ستا نه عام انسانیت هم محفوظ وي په تکلیف کې نه وي. انسانیت خو پرېږده یو بل حدیث زما ذهن ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې زنانه په باره کې کم سخت وعید بیان کړی و چې د چا د زیاتي د وجې نه یوه پیشو د لوږې تندې د وجې مړه شوې وه. دومره احترام یعنی د انسان دپاره خو احترام شته هغه لایق تعظیم دی خو د یو زناور دپاره رسول الله وسلم دومره غټ وعید بیان کړی چې یو انسان به جهنم ته ځي د زناور سره د زیاتی د وجې نه. یا رسول الله وسلم چې کوم په خپل عملي ژوند کې خانه کعبه
نه طواف کولو او خانقاه به مخاطب کړی وه چې ته ډېره باوقاره قابل عزت ستا شرافت ډېر زیات دی خو زما دې په هغې ذات قسم وي چې زما سا د هغې په قبضې قدرت کې ده ستا نه هم د شرافت والا څوک شته دی زیات او هغه انسان دی مسلمان دی خو بحیثیت مسلمان مونږه اسلام شعوري طور باندې قبول کړی نه دی دا زمونږ یو خوشقسمتي ده چې د مسلمان په کورنۍ کې پیدا شوي یو لیکن زمونږ چې کم عمل او کردار دی کم دلته کې لایف سټایل دی کم زمونږ رویې دي دا د مسلمان رویې دي نه زما د رویو نه زما د اخلاقو نه زما د تګ راتګ نه مسلمان په تکلیف کې دی دا شان د رویې شته نه چې باغې باندې خبره ونه شي او دا رویې دا هم د اسلام مطابق ګرځول پکار دي ځکه چې رویه کله د اسلام مطابق وي نو دا نیکي ده رسول الله صلی الله فرمایي ان من الحسنات یقینا دا خبره هم د نیکۍ نه ده ان تلقى اخاک بوجه طلق ته چې کله د خپل رور سره ملاویږي په روښانه تندي ورسره ملاو شه دا نبي علیه السلام دا رویه په نیکۍ کې شمار کړې ده همدغه شان چې ستا رویې بدمزاجه وي تلخ وي نو دا بیا ستا لپاره د هلاکت باعث هم جوړیږي دا دومره په غلطو رویو کې د دې دور مسلمان اخته شوی دی چې د انسان نه د مسلمان په مرګ باندې بس اوقات مونږ خوشحالیږو مسلمان مړ شي شهید شي د مشکلاتو ښکار شي د هغې زما او ستا په معاشره کې شته نه چې زما د تر زوی په مشکلاتو کې راشي ماته یو سکون لذت میلاویږي چې زما یو رشته دار په ترقۍ باندې په کاروبار کې روان شي ماته پکې څه تکلیف میلاویږي دا د مسلمانۍ رویې نه دي زه په نوم باندې مسلمان یم خو زما عمل و کردار خو زه چې د عربو د جاهلانو نه هم څه بل طرف باندې شوی دی د انسان په وجه باندې څوک خوشحالېدی شي تر دې پورې ابن تیمیه رحمه الله یو رایه قایمه کړې ده من قتل نفسا بغیر نفس د دې آیت په تناظر کې وایي که مړی په مغرب کې وشو د مشرق یو کس په هغې باندې خوشحاله شو وایي دا د دې سره کافر شو دومره سخت خبره یعنی مطلب دا دی چې په مغرب کې یو مړی کېږي ته په مشرق کې یعنی په هغې کې خو ستا شمولیت نه دی نشته دی یقیني نه دی نو ته په هغې باندې اظهار مسرت وکړي وایي ته ورسره کافر شولې زمونږ دین ځکه د انساني عظمت دومره وقار بیان کړی هم دی خو بدمرغي دا ده بدقسمتي دا ده چې مونږ د انسان وینه د زناور نه هم سپکه ګڼو تویږي نه پې مونږ چې مونږ ته کوم پلیټفارم میلاو دي په هغې باندې پې نه خبره کېږي نه پې خبره کوو نه په هغې باندې د خفګان اظهار کوو تر دې پورې اوس ریسنټ چې کوم دا واقعات وشو څه مخصوص طبقاتو په هغې باندې د خوشحالۍ اظهار وکړو دا څنګه مسلمانی شو دا څنګه انسانیت شو په دې باندې د دې وجې نه موږ د زوال په طرف روان یو په هر ځای کې مسلمان سپیړه خوري په هر ځای کې مسلمان د ذلت سره مخامخ دی که چېرته کې موږ د قرآن و سنت تعلیمات موږ په خپل ژوند کې را دننه باسو نو موږ د عظمت طرف ته د رفعت طرف ته واپس ځو رسول الله وسلم خو دا ویلي دي لیس منا من حمل علینا السلاح هغه زما د امتي نه دی چې کم په موږ باندې اسلحه اوچتګي زما په امتي باندې اسلحه اوچتګي تر دې پورې د اسلحې د اشارې نه یې منع کړې په بل حدیث کې یعنی اسلام دومره د امن داعي دی چې ته به پرې اسلحې سره اشاره هم د بل طرف ته نه کې دا دومره د داعي او تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي که چېرته کې ته د یو کس په قتل کې په یو کلمه باندې هم تا هغې سره مدد وکړو ته په هغې قتل کې شامل شولې ولو بشطر کلمت حدیث کې راغلی دی یو کس قتل شو د هغې په قتل کې تا کردار د یو کلمې د جملې په ذریعې باندې هم ادا کړلو نو تا په هغې قتل کې شمولیت اختیار کړلو اوس زمونږ په دې سوشل میډیا باندې مختلف مشکلات مخې ته راځي د یو بل د وژنې لپاره مونږ کنوینسینګ او څه مختلف خلک را سره چې اخته شي په مشکلاتو کې نو څه خلک راپاسي نور د دې لپاره کنوینس کوي هغوی ته غیرت ورکوي هغوی ته یو پیغور ورکوي چې راپاسېږه بدل واخله وغیره وغیره دا د اسلام خلاف رویې دي منفي رویې دي او د دې رویو په زیاتوالي کې د دې رویو په مشهوروالي کې کردار د مسلمان ادا کیږي بدقسمتي دا ده چې کوم اسلام د امن داعي دی د امن داعي دی د سلامتۍ داعي دی همغه مسلمان دومره ذلیله شو چې د دې څیزونو په
مخ په وړاندې تلو کې کردار ادا کوي. ٹھیک ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وکتل چې مفتي اسرار صاحب ډېر زړه پورې خبرې وکړلې نو دا خبرې صرف دې لپاره نه دي چې موږ په داسې وخت پاس کو بلکې په دې باندې تاسو په یو جمله باندې په یو لفظ باندې تاسو غور او فکر کوئ. دا ډېر د زړه نه دا خبرې کیږي او دا د کتاب او سنت هغه مستندې خبرې دي چې تاسو ته کیږي نو په دې باندې تاسو غور او فکر کوئ او د خپل ځان فکر او په ټولنه کې چې کوم افراد دي د هغې فکر هم ډېر زیات ضروري دي. راځو به زموږ دویم سوال ته مفتي ابراهیم صاحب تاسو طرف ته د بازار کې اکثر د خوراک چې کوم شیزونه دي یا نور داسې مواد دي د هغې مصنوعي قیمت سیوا کول د اسلام په نظر کې څنګه ده او همدغه خلک منظم کوي روجم نیسي عبادتونه حج ټول کارونه روان دي نو دغه غلط کار او دا عبادتونه دا څنګه یوځای کیږي؟ فیاض الدین صاحب د دې مونځ حوالې سره قرآن مجید کې یو آیات دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر وایي دا مونځ داسې عبادت ده چې دا به انسان د فحشا د بېحیایي او د منکر کارونه به انسان منع کوي. نو که موږ او تاسې وګورو ستاسو د سوال مطابق مساجد زموږ ډکي د جمعې پوره جوماتونو کې ځای نه او ډېر حجونو لمزي عمرو لمزي خو د هغه باوجود په معاشره کې د دې منکر هغه شرح سیوا کیږي د فحشا هغه بېحیایي هغه شرح سیوا کیږي منکرات زیاتیږي. د اصل وجوهات څه دي؟ وجوهات دا دي چې د اسلام کې چې پنځه ټیمه د مونځ کم تصور دی نو دا زموږ سره پنځه ټیمه د الله سره یو تعلق یو یاد دهاني ده موږ ته چې دا پنځه ټیمه ته راځي یو سر په سجده په مسجد کې ږدي او دا تصور کوي چې زما به په دې ځمکه کې دفن کېدلي او دې ته به زه ځمه چې دا تصور اوسه موږ والو چې دا تصور اوسه وانولو بس دلته مونځ وکړو بیا لاړ شو او زموږ د عبادت او بندګي صرف د مسجد سره خاص او یو رسم شي نو بیا د هغې نقصانات هم دی. نو دې څه وجوهات خو دا دي چې موږ او تاسې اسلام چې کوم یو شعوري مسلمان غواړي لکه څنګه مفتي صاحب هغې خبره وکړله شعوري مسلمان څه ته ویلی کېږي مطلب چې اسلام د هغه داسې یو سوچ جوړ شوی چې داسې نه چې که ده ته پیدا وه نو دی به مسلمان وي او که پیدا نه وه دی به مسلمان نه وي بلکې دی به هر وخت په اسلام باندې عمل کوي چې داسې یو تصور د انسان جوړ شي او دا تصور به د دې لویه مسله زموږ همدام ده چې زموږ په معاشره کې زیات د مونځ ترغیب او د دې دا ډېر زیات ضروري دی لکه مطلب مونځ د عبادتونو یو مغز دی په ټولو عبادتونو کې الله پنځه ټیمه لازم کړی دی خو چې دا کم انسان له کم تعلیم ورکوي د هغه تعلیم د قرآن په ذریعې سره زموږ په معاشره کې خلک د قرآن نه ناخبره دي او د قرآن د تعلیماتو نه ناخبره دي او دویم دا چې قرآن مجید کې موږ تاسو وګورو نو د قرآن مجید چې دا کوم اخرنی سپاري دا زیات د قیامت بحث کوي او د قیامت تذکره چې څومره قرآن مجید کې ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث د نبی علیه السلام وایي اکثروا ذکر هاضم اللذات الا وهي الموت وایي تاسو د مرګ تذکره ډېره کوئ دا انسان ته څه کوي دا انسان د ژوند لذتونه ختموي وایي هغه شی چې ستاسو د ژوند لذت ختموي هغې تذکره ډېره کوي بیا نبی علیه السلام وایي دا مرګ دی نو دا تصور قرآن موږ له راکړی د قرآن اخرنۍ سپارې زیاتې په قیامت باندې بحث کوي دا وجه سره چې زموږ خلک د قرآن نه نه خبر نو بس هغه یو طرف ته مونځ هم کوي خو بل طرف ته بیا هغه د فحشا د منکر د هغې نه ناخبره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو دا محنت کړی او دې به زه تاسو ته واقع ویم عبدالله بن عمر رضی الله په خپل دور کې یو ځل چېرته داسې صحرا ته تللی اوسه ملګري ورسره و نو چې هلته لاړې روجې نیولې وه نو لیټ ټایم واپس دی خپل ځای ته راسېدی نه شو نو هلته یو چرواح یو شپونکی و هغه ګډې بزې او څاروي سرول نو هغه ته یې ویل یاره دا ستاسو چې کم څاروي دي وایي دا څاروي ستا په موږ باندې یو څاروی را خرڅ کړه پیسې به درکړو موږ به یې ذبح کړو موږ سبا غوښه مو خورې لکه مطلب موږ ته به یو موقع میلاو شي نو هغه ورته ویل زه د څارو مالک نه یم وایي دا د بل چا څاروي دی او زه صرف د اجرت د کرۍ په بنیاد باندې یو اجیر یم نوکر یم بس دا څاروي سرومه نو هغه ورته بل یو خبره وکړه ورته ویل یاره که د څاروو کې ستا نه یو څاروی ورک شي او چېرته شرمخان ځناور یې ځایي کړي وایي مالکان نیکان دنه توان غواړي که نه وایي نه غواړي نو چې نه غواړي وایي دا خو بیا اسانه خبره ده خو په موږ یو څاروی را خرڅ کړه پیسې به هم میلاو شي موږ سبا غوښه مو خورې چې ماښام لاندې وایي خپل نیکان ته وایي چېرې د ځنګل ځناور رالی یو څاروی رانه په مخه کو هغې رانه وخوړو نو هغه سړي دا سر ټیټ کو لږ سوچ یې وکړو بیا سر راچت کړل چې یا هذا په عین الله چې سړی زما په سر چې د الله نګراني ده د الله څه به څه کوو نو دا یو تصور دی چې دا تصور د انسان سره کله موجود دا شعوري مسلمان حضرت عبدالله بن عمر وایي چې دا سړی د ځنګل په یو صحرا کې دی په یو دشته کې دی د ګډو بزو سرونکی دی خو هغه څه د شعور ورسره دی چې زه غلط کار کوم نو الله مې ویني نو دا یو بنیادي تصور دی چې قرآن مجید انسان له د آخرت تصور کم ورکوي پاکې دا دی چې انسان به د دې خیال ساتي نو زموږ په معاشره کې علمي هم دا دی چې موږ مونځ کوو خو د مونځ په ترجمه هم نه پوهیو چې موږ څه ویل لکه د مونځ په معنی باندې هم نه پوهیو چېرې موږ مونځ څه ویل زموږ خلک چې مسجد ته راشي امام چېرته یو رکعت لږ اوږد کړي نو ډېرې
کوي ګیلې کوي ویره چې د اول رکعت ډېر اوږد کو د هغې وجه څه ده پوهېږي نه چې د امام د قرات کې څه ویل او څه موږ ته وایي لکه نو زیاته ضروري به دا وي چې موږ شعوري مسلمانان او د اسلام د پوهې او د فهم دپاره الله موږ ته قرآن مجید رالیږلی دی چې د قرآن نه موږ پوهې دارنګې په هغې باندې موږ پوه شو بیا د رسول الله سم چې کوم احادیث مبارکه د هغې تشریح کړي په صحیح انداز سره د هغې نه موږ او تاسو ځان خبر کړو نو په دې طریقې سره بیا زموږ مونځ هم ټیکي او بل طرف ته به دا مونځ موږ د فحشا او د منکر نه منع کوي خو که موږ ځان د نور دین نه خبرو نو بیا هم دغه صورتحال چې منځونو مساجد به ډکي لکه خلک به حج عمرو لځي د رمضان کې یو کس خبره کوله اکثر د بهر یورپ کې چې څومره ملکونه هلته د غیر مسلمه خلک مسلمانان ته خصوصي پیکج ولګي په رمضان کې خو زموږ چې دلته رمضان مخ راشي نو هر سړي چاړه تېره کړي ریټونه هم بړاو کړي دوکم کوي ملاوټ هم کوي سره د پیسو د جمع کولو سوچي نو هغوی چې یو امیر صاحب ښه ښکلې باشره ناسي هغوی چې لکه زر زر دا سودا لی زه جمع له ورځم د جمع په تادي خو په کې ملاوټ کوي دوکه کوي هر څه کوي لکه نو دلته لګیا دی خلکو ته لکه جلتي کوي زار څه بندومه جمع له ورځم مونځ له ورځم دا مونځ خبره خو کوي خو بل طرف ته د په دې هر څه کې داسې یو دوکه ده ډېرې ناشنا خبر رایاد شوله په دې چاینا کې وایي چېرته دا زموږ د کاروباري خلک لاړ شي وایي هلته یو غیر مسلمه کس یو کپنۍ مالک و د هغه سره څه کسان ناسو نو هغه سره چې ډیلینګ وکړو نو ورته ویل چې یاره موږ له چین یو شیز تیار کړه لکه اوس دا ګیلاس دا تیار کړه خو په دې به لیبل له جاپان ولګې میډ ان جاپان به پرې ولیکې او ویل ټیک دغه ډیلینګ وشو چې ډیلینګ وشو نو هغه ورته ویل چېرې ځو چېرته په تاسو خوراک وکړو وایي چېرې موږ به داسې هوټل له بیا چې هلته حلال خوراک ګوره موږ حرام نه خورو یو ته چې ظالمانو تاسو چې دا حرام وکړل چې یو شیز چاینا دی بیکاره دی هغه د میډ ان جاپان په نوم باندې ته خرڅې دومره پیسې په دې ګټې چې هغه د 10 ریتې د 100 په ریټ باندې خرڅې دومره غب نه پایش دې ته ویل کېږي چې یو شي کې ته دومره ګټه کوې چې هغه خلک بالکل دوکه کوي نو دې ته حرام نه وي که هلته هوټل ته ورشي او څه شی ته خورې چېرې دا ذبیحه حرامه ده دغه ځای کې ته د حلال او د حرامو تمیز کوې نو دا اصل وجوهات دا چې موږ د اسلام هغه صحیح فهم اغستی نه دی او دا به راځي د قرآن او د سنت نه په صحیح نه بې شعوره مسلماني ده نو چې موږ شعوري مسلمانان جوړ شو بیا به دا فهم موږ ته راځي ډېر ښکلې خبرې تاسو وکړلې مفتي صاحب بې شعوره مسلماني ده نو دا اجرتي قتل کول اجرتي قاتل څومره مجرم دی او دا قتل ولې دومره آسان شو یقینا په قرآن عظیم الشان کې الله تبارک تعالی فرمایي من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعذب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما دا قرآنی آیت چې کوم دی په دې کې الله تبارک وتعالی د یو کس د ناحقه وجلو متعلق د خپل غصې اظهار کړی دی او په دې آیت کې الله تبارک وتعالی چې د قاتل لپاره کومې سزاګانې ذکر کړي دي په یوه سزا باندې اکتفا نه راکړې جی الله تبارک وتعالی فرمایي چې دې لپاره جهنم هم شته دی جهنم دی خالدن یو دې کې بله پوښتنه کوم که دا قاتل مسلمان ولې نه که دا قاتل مسلمان ولې نه وي زه تاسو ته په دې باندې وضاحت هم کوم الله تبارک وتعالی فرمایي چې جهنم دی دې لپاره خالدن دا په دې کې د همیشه دپاره وي وغضب الله علیه الله ورته ډېر سخت غصه به وي بیا ولعنه په دې باندې به د الله لعنت وي او بیا د دې لپاره د جهنم اور دی او عذاب عظیم دی یعنی څلور سزاګانې الله تبارک وتعالی دا وعید دا کثرت دې طرف ته اشاره کوي چې دا ډېر غټ جرم دی تر دې پورې زموږ چې کوم اهل سنه والجماع عقایدو کتاب چا لیکلی دی جی ماتوریدی رحمه الله هغه من قتل نفسا په دې ذیل کې یو قاعده اجتهادي ذکر کړې ده چې کم کس یو مسلمان ووجلو وایي دې ارتکاب د کفر وکړلو دا د دې سره کافر کیږي اگر چې زمون خدا عقایدو کې دا خبره شته دی چې د ګناه کبیرې سره ارتکاب د کفر نه واقع کیږي سړی نه کافر کیږي لیکن هغه وایي چې د دې متعلق ما د ډیرو مفسرینو نه دا اوریدلی چې کم کس یو مسلمان ووجني د دې کس انجام به په حالت د کفر کې کیږي دا په حالت د ایمان کې تللی نشي د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ته پر آیت کې خالدن لفظ استعمال کړی دی حالانکه که موږ وګورو زموږ اهل سنه والجماعت عقیده ده چې په ګناه کبیره باندې مسلمان په جهنم کې همیشه دپاره نشي پاتې کېدلی لیکن په دې آیت کې الله تبارک وتعالی دا د خالدن لفظ ذکر کړی مفسرین وایي چې دا کس به د دنیا نه د کفر په حالت کې زی د دومره غټ جرم کړی دی د جهنم مستحق شو یقینا همدغه شانتي ده بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایي من اعان علی قتل اخیه یا مسلمین چا چې د یو مسلمان په قتل کې د بل چا سره تعاون وکړلو ولو بشطر کلمتین اگر چې د یو
د خولې د یو جملې په ذریعه باندې هم وي وایي د قیامت په ورځ باندې به دا راځي او د دې په دې سترګو په منځ کې په دې تندي باندې به آیس من رحمت الله یعنی د الله د رحمت نه ناامیده کس دی دا یعنی دا محروم کس دی دې ته به د الله رحمت نه متوجه کیږي دا په قرآن او سنت کې هغه وایي دا دی د دا شانتې ظالم کس دپاره د دا شانتې فسادي کس دپاره یقینا دا ډېر غټ جرم دی د انسانیت وجل ډېر غټ جرم دی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تعلیماتو سره دا څرګنده کړې ده چې مسلمان د امن نوم دی مسلمان د سلامتۍ نوم دی تر دې پورې د انسان وژنې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم ویلي چې ته د اسلحې نمایش هم نشي کولی د اسلحې د نمایش نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په تعلیماتو کې منع راغلی ده زمونږ بدقسمتي دا ده په دې دور کې یا په دې ټایم کې زما د خپل ریاستي واکدارانو نه هم ګیله جوړیږي زمونږ خیبر پښتونخوا چې کم قانوني ادارې دي یا پولیس ډپارټمنټ د نور ادارې دي چې دلته کې زما په خیبر پښتونخوا کې د اسلحه کلچر ډېر عام دی نوجوان نسل د پن قلم سره مینه نه کوي د اسلحې سره کوي باید چې په دې څیزونو باندې فوکس شي ټیک ټاک ویډیوز پې جوړ شي پر ټیک ټاک کې د اسلحه نمایش باندې څه نه کیږي وجه دا ده چې دا سیز ډېر د اسلحې نمایش ډېر اسان شوی دی د دې حوالې سره قانون سازي سخته پکار ده په دې باندې ضمانت ورکول پکار نه چې سزا ورته میلاو نشي په دې باندې باري جرمانه هم پکار ده قتل آسان شو دا قتل ځکه آسان شو چې دا کس د اسلحې سره شوق په منفي انداز سره پیدا شي په منفي انداز سره یو خبره دا ده بل زموږ چې کوم دا مذهبي پروګرامات دي په دې کې زما زه په هر پلیټ فارم باندې دا خبره کوم زموږ چې کوم علما کرام دي مختلف تقریباتو کې دوی هم د اسلحې نمایش کوي مفتی صاحب تاسو خپل خبر به جاری ساتو لنډه شان دمه اخلو ګرانو کتونکو چرته هم مزه لنډه شان دمه اخلو راځو بیا خپل بحث دا ځای نه جاری ساتو ګرانو کتونکو تاسو ته موږ یو ځل بیا په خیر راغلی وایو مفتی صاحب تاسو ډېر علمي بحث شروع کړو خپله خبره جاري ساتئ یقینا ما همدغه گزارش کولو چې د یو انسان وجل د مسلمان وجل دا شانتې جرم دی داسې ګناه کبیره ده چې په دې سره زموږ د اهل سنه والجماع چې کوم د عقیدي ائمه دي هغوی دا رای قایم کړې ده چې دې سره انسان کافر کیږي یا په دې آیت کې چې کوم ما تاسو ته وویلو په دې کې دا خالدن لفظ راغلی دی د دې په تناظر کې مفسرینو دا رای قایم کړې ده چې دا کس به په جهنم کې وي د همیشه دپاره نو بیا زموږ د اهل سنه والجماع خو دا عقیده ده چې د ګناه کبیره سره کس جهنم ته د همیشه دپاره نشي تللی نو هغوی وایي چې د خالدن فیها نه اشاره میلاویږي چې د کس انجام به د دنیا نه د کفر په حالت کې کیږي دا به د جنت طرف ته لاړ نشي دا په جهنم کې د همیشه دپاره وي دا ډېر غټ جرم دی یو بل د حدیث په تناظر کې په همدې اسپیکټ باندې خبره کومه زموږ په معاشره کې عموما دا خبره خو ډېره په شد و مد باندې بیانیږي چې د مونځ په باره کې به د قیامت په ورځ کې تپوس کیږي او اولنی تپوس به کیږي لیکن دا خبره نه بیانیږي اول ما یقضى فی یوم القیامت فی الدماء د قتل په باره کې به پیلنی تپوس کیږي د حقوق العباد په تناظر کې زه خو د حقوق الله نه تاویږم ما صرف دین په جماعت پورې مشهور هم ده دا خبره مشهوره شوې هم ده لیکن د رسول الله دا حدیث نه بیانیږي اول ما یقضى اوله هغه چې فیصله به کیږي د هغې په باره کې هغه به د وینې په باره کې کیږي د قاتل نه به تپوس کیږي باید چې په دې باندې خبره وشي چې دا د انسان وجل دا دومره آسان کار نه دی که اجرتي قاتل دی ته د یو څو پیسو دپاره د بل کس کور رانې خپل آخرت هم تباه کوي ته خپل آخرت لازمي طور باندې خرابې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها چا چې یو مسلمان ووژلو قصدن نو قصدن یو اجرتي قاتل وژني کلیر آرډیننس دی کلیر او دا
واضحه قانون سازي الله تبارک وتعالی کړی ده چې دا به زما په جهنم کې د همیشه لپاره پروت وي. جی جی مونږ بل چې اکثر د قاتل وکالت کوو دې باره کې هم ستاسو او یقینا بل دا ما تاسو دا وویل چې د قتل لپاره کم ذرایع کم کازز دي چې د کازز د وجې نه د قتل وجود ته راځي. یو خو زموږ په معاشره کې د اسلحې د نمایش ډېر عام شوی دی. په دې حوالې سره زما د ریاستي ادارو نه دا یو گزارش دی او ګیله ده چې دې حوالې سره قانون سازي سخته کوي. په دې باندې تاسو زیرو ټالرنس پکار دی قائم کوي چې په دې باندې بالکل نو کمپرومایز نشته دی. جی جی کس د هوایي فایرنګو کې ټیک ټاک ویډیوز جوړه کی د اسلحې نمایشو کې د هغې سره د نوجوان نسل ذهن منفي کی او دې ته بیا په همغې مازدیګر باندې واپس جی رهایی میلاو شي ضمانت هم میلاو شي. جی دا ولې دا ظلم ولې زموږ سره کیږي؟ یا زموږ چې په دې عدالتونو کې کم وکلا حضرات ناست دي د هغوی نه زما یو گزارش دی چې د کم کس په باره کې تا ته دا اطمینان وي چې دا کس په زیاتي دی دا قاتل دی د هغې د مقدمې د لړاوېدو نه د هغې د مقدمې د اخیستو نه ته انکار وکړه. مونږ مشترکه طور باندې به کردار ادا کوو. عالم به د منبر نه ادا کوي، ملک او خان به په حجره کې ادا کوي، د قاتل او د ظالم طرفداري به نه کوي. په عدالت کې به بیا وکیل ادا کوي چې د ظالم کس مقدمه زه نه اخلم، د داسې کس مقدمه زه نه اخلم چې د معاشرې لپاره ریسک دی. کیدای شي جرم نوعیت هم کم شي لږ د دې سره به خامخا د جرم نوعیت کمیږي. یا زما په تاڼه تحصیل کې چې کوم پولیس ناست دی، ایسیچو ناست دی، ایسای ناست دی، هغې ته پکار چې په دې باندې د لږو پیسو لپاره زړه خوشحال نه کړي. مقدمې اندراج پې هم کوي چې کومه قانوني کومه مقدمه جوړیږي په هغې کې څه ریلیکسیشن ورنه کړي، په هغې کې څه رعایت ورنه کړي، مقدمه پې ښه سخته برابره کړي. د دې سره به معاشره امن ته راځي. د معاشره زمونږ د معاشره د افرادو نوم دی. هغه فرد که په جومات کې د منبر استعمال به د معاشرې د امن دپاره کوي، د تاڼې واقدار به د قیام امن دپاره خپل کردار ادا کوي. په عدالت کې به جج او وکیل خپل کردار ادا کوي. په حجره او جومات کې به کردار ادا کیږي. بیا به د معاشره امن به پکې هم راځي، خوشحالي به پکې هم راځي، سوکالي به پکې هم راځي او د انسان تعظیم به پکې هم بحال کیږي. چې کوم انسان تعظیم نعوذ بالله د سپي نه کمزوری شوی دی، دلته کې د سپي په وجنه باندې د اوښ په وجنه باندې ټاپ ټرینډ په سوشل میډیا باندې چلیږي، خو د انسان په قتل باندې خبره نه کیږي. یو عالم قتل شي، د عالم قتل خلک مشکوک کی، خپل تبصرې په د خپل خوشحالۍ دپاره کوي، د خپل ځان د تسکین دپاره په مختلف تبصری کیږي. باید چې دا منفي رویې چې کومې منفي رویې د اسلام سره متصادم دي د دې نه مونږ کرکه وکړو، دې ته مونږ الوداع ووایو او مونږ یو ځای شو، د انسانیت احترام وکړو، د مسلمان احترام وکړو. ډېرې ښکلې خبرې تاسو وکړې. الله دې وکړي چې ستاسو را خبرې زمونږ بې شعوره مسلمانانو په زړه کې ځان له ځای جوړ کړي او الله دې په موږ له د عمل کولو توفیق هم راکړي. مفتي ابراهیم صاحب تاسو طرف ته به راځو. بې شعوره مسلمانۍ باندې موږ خبرې کوو، ذخیره اندوزي موږ کوو غیر قانوني طریقې سره، رشوت ورته وارسېوا کېږي او بیا موږ دا دعوه کوو چې دا مسلمان ټولنۍ ده. دا تضاد نه دی؟ فیض الدین صاحب د احتکار دا کم ذخیره اندوزي چې تاسو کومه خبره وکړله په فقهي او شرعي اصطلاح کې دې ته احتکار ویلی کېږي، ذخیره اندوزي. دا اصل کې لکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الخلق عیال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله. وایي دا انسانیت چې دی دا د الله عیال دی، د الله یو کومبه ده، خاندان دی. لکه څنګه چې ستا او زما خپل بچي دي او د هغې پرورش او علاج معالجه او تعلیم او هر څه زموږ ذمهداري ده. داسې د ټول انسانیت هغه یوازې مسلمان نه وي، ټول انسانیت د الله عیال دی. داسې الله ټول له مساوي رزق ورکوي، مساوي عزتونه ورکوي. وایي الله ته بهترین او ډېر پسندیده انسان هغه کس ته چې هغه د الله د عیال سره ښېګړه کوي. اوس د احتکار ولې لوی جرم دی ذخیره اندوزي؟ دا اصل کې دا چې دا یو مصنوعي قحط راوستلي، هغه د خپلو پیسو د خپلو اغراضو مقاصدو دپاره چې یو شیز ته یو سټاک کي هغه سایډ ته کې په دې نیت چېرې دا به زه دغه کړمه، لکه په دې به زه زیاتې پیسې وګټم او په خلکو به یې مصنوعي قحط راولمه. نو دا اصل کې د الله هغه مخلوق چې د هغې سره ښېګړه پکار وه، د هغې سره انسان به زیاتۍ شروع کړي، د هغې سره ظلم شروع کړي، هغه ته نرک سیوا کړي، ریټو ته سیوا کړي. نو دا یو خطرناک ظلم دی. دغسې رشوت حوالې سره رسول الله سم حدیث دی وایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار، چې کوم سړی رشوت ورکوونکی دی بل اخیستونکی دا دواړه په اور کې اور ته به ځي. خو اصل مسله څه ده
زمونږ او ستاسې په دې معاشره کې چې کوم تصور جوړ شوی دی بنیادي تصور هم دا دی چې د انسانیت دغه همدردۍ سوچ زمونږ د معاشرې نه ختم شوی دی او صرف سوچ دا دی چې یاره زیاتې پیسې را جمع کړي او پیسې وګټي دا یو سوچ جوړ شوی دی د هغې بې نقصانات دا چې کله د پیسو هغه ریس ذهن ته راشي نو بیا په هغې کې انسان بیا په رشوت عملي په هغې کې ذخیراندوزي هم کوي دا یو تصور پیدا شي نو او ټول بنیادي وجوهات هم دا دي چې زموږ په ذهن کې هغه شعوري مسلماني نشته دی د انسان همدردي د مسلمان همدردي دا د ذهن نه وتلي دي نو دې دپاره بنیادي دا ده چې موږ او تاسې لکه انسانیت لم پکار د ټول خلکو له چې هغې ذهن کې د انسان سره د همدردۍ یو تصور پیدا کړي دې سره الله بیا دنیایي ترقیان یې ورکوي لکه تاسې ګورئ دا کوم ملکونه چې مخکې روان دي نو د هغو ته د آخرت پیدې خو نه میلاویږي خو هغو په ذهن کې او په مزاج کې د انسان سره د همدردۍ او تصور څه دی نو دنیا کې هغې ته الله پاک هغه ترقیان او کامیابیانې دا ورته الله پاک ورکوي نو بنیادي مسله هم دا ده چې زموږ په ذهن کې هغه شعوري چې کوم اسلام دی هغه نشته دی بس د خپلو مفادو دپاره دې کې بل یو سوچ موږ له دا هم پکار دی چې هر یو انسان الله پاک پیدا کی لکه که په دې هر یو سړی له غور وکړي نو د هر یو انسان سټارټ او اینډ دا کم ژوند چې دی دا الله مخکې نه مقرر کړی دی چې دا انسان به څنګه ژوند تېروي بلکې دا یو حدیث به تاسو ته هم دا حدیث مسلم شریف کې دی ترمیزي کې هم دی صرف الفاظو کې لږ فرق دی مسلم شریف کې دی وایي مسل ابن آدم او ترمیزي کې دی خلق ابن آدم نور الفاظ مخکې یو شان دي نبی علیه السلام فرمایي وایي خلق ابن آدم ویلا جنبیه 99 منیه وایي دا انسان چې پیدا شي د پیدایش الله نه یو کم سل د مرګ اسباب پیدا کوي هر سړي څه د اسباب لکه موږ ګورو د حادثاتو کې مختلف دغو انسان مړ کېږي دغه اسباب دي چې هر انسان څه پیدا شوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن اخطأته المنایا وقع فی الحرم وایي که د انسان د دې ټولو اسبابو نه محفوظ شو نو یو سبب داسې دی چې دې نه څوک هم نشي بچ کېدی چې هغې ته د حرم ژوند وایي حرم اصل کې هغه زندګۍ ته وایي سړی ډېر زیات بوډا شي د 80-90 سال ته ورسیږي نو که هغه تاسې ګورئ زموږ د مشران وایي بدن مې دردونه کوي ملا مې خوږېږي خپې مې خوږېږي داسې بچي یو ښه ډاکټر له بوځي هغه له ټسټونه وکړي میډیکل رپورټ راشي ډاکټر صاحب وایي رجي دا ټیک ټاک دی هېڅ بیماري نشته دی هغه وایي زما خو دا بدن خوږېږي مات شو ډېر بیمار یم تکلیف دی راته ډاکټر صاحب وایي دا د عمر تقاضا ده معنی څه ده دا حرم چې دی اخرنی زموږ د مرګ سبب د دې نه موږ ځو نو اوس چې ته په رشوت سره او په دوکو سره او په حرامو سره او په احتکار او ذخیراندوزۍ سره څومره پیسې م راټولې کړې خو چې ورځ تېرېږي او شپه تېرې شي نو موږ هغه ورځ چې څومره ټیم تېرېږي موږ هغه د که نور اسباب نه نو د حرم هغه زندګۍ ته ور روان یو هغې ته ورنږدې کېږو چې هغې سره به انسان دنیا نه لاړ شي او هغه بچي چې دو له خپل اخرت خراب کړی هغه بیا لوپریان هم کوي بلکې نن سبا صورتحال دا دی پخوا به دا قیسې موږ د یورپ باره کې اورېدلې اوس ډېر خلک داسې چې بوډا یا لږ تکلیف کی دنیا پیسې بچو له ګټلې رشوتونه مې اخیستې څه هغه جومات ته راشي مولانا صاحب پلار هم بیمار دی یا مشر دی او دعا ورته وکړه ته وایې چې یاره موږ چې موږ ورته د صحت دعا وکړو چې الله یې ټیک کړي وایي نه چې بس صحت نه چې الله پرې رحم وکړي مقصد یې دا دی چې بس داسې دعا وکړه چې الله یې د دنیا نه رخصت کړي دا یې سوچ یې لکه هماغه بچي بیا دا سوچ جوړ شوی چې هغه د خپل پلار هغه خدمت ته هم نه تیارېږي بس دا سوچ د جومات په امام هم کوي چې یاره دا ورته دا دعا وکړي چې بس د دنیا نه قرضه پناه شي ولاړ شي نو دغه بچو دپاره بیا سړی دا سوچ کوي چې حرام هم کوي دوکې هم کوي هر څه کوي نو دا خپل آخرت د هغې دپاره خرابول دي او دې باره کې رسول الله صلی یو حدیث کې دا هم فرمایلي وایي بدترین انسان هغه دی چې هغه د بل د آخرت د بل د دنیا دپاره خپل آخرت خرابوي د من اضر آخرته بدنیا غیره داسې الفاظ دي وایي چې هغه د بل د دنیا دپاره خپل آخرت خرابوي نو دې وجې نه په دې کې لږ احتیاط پکار دی چې انسان د بچو د اولاد هم په تقدیر کې چې څه هغه ورته الله پاک وررسوي چې دې کې موږ احتیاط وکړو د حرام او دوکو ملاوټ دې نه ځان وساتو الله رب عزت عمل کوو ډېره مننه تاسو موږ له وخت راکړه الله تعالی دواړه په علم کې او په رزق کې برکت واچي ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې موږ په بېشورۍ مسلمانۍ باندې خبرې وکړې زموږ د پروګرام مقصد دا دی تاسو غور او فکر وکړئ سوچ وکړئ په خپل کردار باندې په خپل نظریاتو باندې په خپلو اعمالو باندې کو دا سوچ موږ نه کوو نو بیا خو په انسان او په حیوان کې هیڅ فرق نه جوړیږي بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم آمین یا رب العالمین